اندوکرینالوجي زموږ جسم کې مختلف غدود دي او د هغې نه مختلف هارمونز جوړیږي که نه. کله چې په دې هارمونز کې بګاړ راشي، زموږ په جسم کې د هارمونز کې کمی بیشي راشي، نو بیا څه امراض جوړ شي. د اندوکرینالوجي ټول نه غټ مرض چې کوم دی هغه ډایبټیز یعنی شوګر دی. د نه علاوه تایراید ګلینډ سره ریلیټډ ډیزیز دي. دا ماشومانو کې د قد وړوکي اوبیسټي موټاپا دا یو مرض دی. د نه علاوه د اډوکو څه امراض دي، دماغو کې دا ګلینډز دي باغی امراض دي، ماشومان نه کېږي انفرټالټي مسلې دي، زنانو کې پی سی اوز دي یعنی بیماری په ټایم نه داغه دا د اندوکرینالوجي امراض دي، د دې مونږ علاج کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې وخت کې زه حبیب شاه میډیکل سنټر کوم چې په معیارو کې تاسو ته پته ده د منګي جومات خواته دا کلینک دی، میډیکل سنټر دی، په هغې کې موجود یم. زما سره په څنګ کې ډاکټر شاهد عرفان صاحب هم موجود دی، او د ټولو نه خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو ته خوش آمدید درته وایو. تاسو موږ له ټایم راکړو، زموږ د کتونکو سره خپل لږ تعارف وکړئ. تھینک یو، مهرباني، شکریہ. ستاسو د دستک چینل تاسو د دې دستک په ترو باندې اویرنس خورول لپاره نو ډېر مهرباني، شکریہ. زما نوم ډاکټر شاهد عرفان دی او زه کنسلټنټ انډوکرینالوجسټ او میډیکل سپیشلیسټ یم، او دلته حبیب میډیکل سنټر معیارو کې دلته ایز ا میډیکل سپیشلیسټ او انډوکرینالوجسټ کار کوم، دلته خپل کلینک کوم. ما ګریجویشن کړی 2010 کې، د هغې نه بعد ما په انډوکرینالوجي کې سپیشلایزیشن کړی دی. د نه علاوه په ډرماټالوجي کې ما ډپلومه کړې ده، او مردان کې مردان نو دلته راغلی معیارو ته، دلته هم کلینک سٹارټ کړی دی. ان شاء الله معیارو خلکو ته به فایده رسي. صحیح. ډاکټر صاحب دا راته په ساده الفاظو کې، دا ستاسو الفاظ هم لږ داسې مشکل دي، اکثر موږ هم پرې نه پوهېږو او ساده خلک هم پرې نه پوهېږي. د انډوکراینولوجسټ او دا میډیکل خو هغه پته ده، بله خبره چې کومه تاسو وکړه د هغې لږ په ساده الفاظو کې تاسو لږ دا وکړئ، وضاحت وکړئ. کاکا خیل صاحب داسې کار دی، انډوکرینالوجي زموږ جسم کې مختلف غدود دي او د هغې نه مختلف هارمونز جوړیږي که نه. کله چې په دې هارمونز کې بګاړ راشي، زموږ په جسم کې د هارمونز کې کمی بیشي راشي، نو بیا څه امراض جوړ شي. د انډوکرینالوجي ټول نه غټ مرض چې کوم دی هغه ډایبټیز یعنی شوګر دی. د نه علاوه تایراید ګلینډ سره ریلیټډ ډیزیز دي. دا ماشومانو کې د قد وړوکي اوبیسټي موټاپا دا یو مرض دی. د نه علاوه د اډوکو څه امراض دي، دماغو کې دا ګلینډز دي باغی امراض دي، ماشومان نه کېږي انفرټالټي مسلې دي، زنانو کې پی سی اوز دي یعنی بیماری په ټایم نه داغه دا د انډوکرینالوجي امراض دي، د دې مونږ علاج کوو. صحیح ده. بل ډاکټر صاحب تاسو دا ویل، تاسو خو په پوره تفصیل سره خبره وکړه، خو د شوګر ته ډایبټیز ته سایلنټ کیلر هم ویل کېږي، الامراض ورته هم ویل کېږي. د دې اسباب څه وي چې دا په څه وجه باندې دا جوړیږي په انسان په بدن کې دا شوګر، او بیا د هغې تدراک په څه طریقه باندې کولی شي؟ شاباس، ګډ. دا ښکلی کوېسچن تاسو وکړو. داسې دی که نه، یو نوی ریپورټ تاسو ته وایم، د ډبلیو ایچ او نوی ریپورټ دا راغلی چې انفارچونیټلی بدقسمتي ده چې پاکستان په دې وخت کې په ډایبټیز کې په نمبر 1 باندې رالو. زمونږ آبادي تقریبا 225 میلیون ده که نه، 25 کروڑ آبادي ده. زمونږ سره خوا کې چاینا ده، د هغوی آبادي تقریبا 1.5 ارب پورې د دوی آبادي ده. خو بیا موږ په ډایبټیز کې زمونږ لایف سټایل، زمونږ د خوراک طریقې کا ایکسرسایز نشته، او څه جین زمونږ تعلق دی که نه، جینیټیکلی دا هم ایشو پکې ده که نه. نو دا څه څیزونه دا فیکټر دي زمونږ لایف سټایل د خوراک طریقې کار، نو دې د وجې نه شوګر کې مونږ انفارچونیټلی په نمبر 1 باندې راغلی وو. د دې تدراک په داسې اوس بله خبره پکې دا ده چې 6 کروڑ څه تقریبا د شوګر مریضان دي، په دې کې 3 کروڑ خلکو ته پته هم نشته چې زموږ شوګر دی، یعنی شوګر ورته لګېدلی دی او هغوی ته پته نشته چې زموږ شوګر دی. نو د دې لپاره خپل ټیسټینګ پکار دی چې دوی ټیسټینګ خپل وکړي. بل لایف سټایل کې تبدیلی پکار ده، خپل خوراک کې تبدیلی پکار ده، سلیپ پیټرن کې تبدیلی پکار ده، نو بیا به دې او بل پوره پراپرلی علاج پکار ده که نه. څه داسې که نه مختلف ټوټکې حکیمان وغیره هغې سره دا مرض بیا نور هم اوبیسټي یو غټه مسله ده، موټاپې باندې کنټرول پکار ده، نو بیا به موږ شوګر باندې کنټرول کوو. ډاکټر صاحب داسې راته ووایي چې اکثر خلک کوم چاته چې شوګر لګېدلی،
نو دا خانداني چې په چا کې دا شوګر وي. ځینې خلک داسې هغې نه خو لکه خاندان په طور باندې یو سړي د خپل اولاد ته منتقل کېږي، خو د هغې نه علاوه چې دا کمې خبرې تاسو وکړې نو دا په دغه وجه باندې چې یاره موږ په خوراک کې احتیاط نه کوو، موږ د هغې نه علاوه چې کوم دی په دا نورو کمو خبرو تاسو وکړه دا په څه وجه باندې لګي جی د دې نه علاوه د خاندان نه علاوه؟ د خاندان نه علاوه پکې نور هم ډېر شی فیکټرز دي که نه، انوایرمنټل فیکټر پکې دي، زمونږ لایف سټایل پکې دی، یعنې زمونږ ایکسرسایز نشته، بهر مونږ یو بم وخورو، سموسې وغیره لا ټول استعمال کو، بیا ډایرکټ راشو سملو او خوراک کې هم داسې احتیاط نشته، د هغې په وجه باندې هم شوګر لګي که نه. نو که مونږ خپل خوراک کې او ایکسرسایز شروع کو او موټاپې باندې کنټرول وکړو نو شوګر مونږ کنټرول کولی شو. ستاسو سپیشلایزیشن د کوم ځای نه کړی؟ سپیشلایزیشن ما په انډوکرینالوجي کې د تایلینډ نه کړی دی، چیانګ مای رام میډیکل یونیورسټي ده، هلته نه مې سپیشلایزیشن کړی دی. د دې علاوه په ډرمټالوجي کې مې یو 2 سال په کولمبو کې تېر کړي دي، په ډرمټالوجي کې مې ډپلوما کړې ده. صحیح ده. د دې نه مخکې ستاسو ډیوټي کوم ځای کې وه؟ بهر وم، تایلینډ کې وم، د دې نه مخکې کراچۍ کې، بیا مردان ته رالو، مردان کې څه لږ خپل هلته وو، اوس فی الحال مایا ورته رالو، نو انشاءالله مایارو خلکو ته او دیر خلکو ته به انشاءالله فایده رسو. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دې وخت کې اکثر موږ خلکو ته د ګایني په حواله سره ډېرې داسې مسلې وي، د هارمونزو مسله وي یا د چا بانچ پن وي یا چې په چا کې نور داسې څه مسلې، نو تاسو دغه علاج هم ورسره کوئ؟ جی بالکل، دا په هم انډوکراین په ډومین کې راځي چې کله هارمونل امبیلنس په وجه باندې انفرټالټي ایشو یعنی ماشومان نه کېږي، زنانو کې پی سی اوز دي او په میل کې هم چې هارمونز کله ټیسټوسټرون لیول ډراپ شي نو هغې کوم مسایل پیدا شي د هغې مونږ علاج کوو. بالکل جی صحیح شو. ښه ملګرو، تاسو د ډاکټر شاهد عرفان صاحب خبرې واورېدې او د دې سپیشلایزیشن چې کوم دی نو هغه په شوګر کې دی، په سکن کې دی، د هغې نه علاوه په ګایني په دغه فیلډ کې هم د دې خدمات شته دی چې کوم چاته داسې بیماري لاحق وي او هغه د دې بیماري شکار شوي وي نو ډاکټر شاهد عرفان صاحب کوم چې دلته ریګولر حبیب شاه میډیکل سنټر کې موجود وي، تاسو د دې خواله راتلی شئ، د دې سره معاینه کولی شئ، د دې نه علاج کولی شئ او الله دې وکړي چې تاسو ته د دې په لاس باندې صحت میلاو شي. د ډاکټر صاحب نه علاوه په دې حبیب شاه میډیکل سنټر کې ارتوپیډک ډاکټر نعیم شاه صاحب هم موجود وي، د اتوار پر ورځ باندې میډیکل سپیشلیسټ ډاکټر صالح احمد صاحب هغه هم دلته موجود وي. نو که تاسو چیرته د هغې سره وزټ کول غواړئ، د هغې سره تاسو علاج معالجه کول غواړئ نو د اتوار په ورځ باندې هم دا دواړه ډاکټران سره د ډاکټر شاهد اقبال صاحب دلته ستاسو د خدمت لپاره موجود